یادي او زیات تر پکې د پی ټی ایم مله پښتون تحفظ مومنټ د پی ټی ایم مله پښتانه ځان ته وایي د افواج پاکستان خلاف سازشونه کوي. کوم د دوی مطالبات دي په غلطه طریقې کې فوج بدنامي زموږ فوج د بدنام کړ کمزوري د سرحد تحفظ به بیا ته وکړې په خپل سریټ په پای باندې به ته سرحد تحفظ وکړې نشي کولی. ته تحفظ کوي نو افواج پاکستاني کوي. نو الحمدلله افواج پاکستان فرنټیر کور د ملک دپاره څومره قربانۍ ورکړي. لوی لوی افسران لوی لوی سپیان خپل ماشومان یتیمان کړ وطن دپاره قربانۍ ورسرونه قربان کړ او تا هغې خلاف لګیا سازشونه کوي. نو په جوماتونو کې علما کرامو له پکار دي چې دا پی ټی ایم خلکو ته وښیي چې کم خلک د افواج پاکستان خلاف داسې سازش کوي چې هغې سره هغه افواج پاکستان کمزوره کېږي بدنامي کېږي. نو دا علما کرامو ته پکار دي چې دا خلک پوه کړي او په مسجدونو کې امامانو صاحبانو له پکار دي چې دا پی ټی ایم متعلق د دې کوم غلطې نظریې د خلکو ته وښیي. زموږ امامان صاحبان غلط تبلیغات نه کوي خو نقصان پکې دا دی چې موقع محل مطابق موضوع د خبره نه کوي چې اوس مثلا کومه موقع ده نن سبا خلکو ته پکار دي چې خلک ته دې سازش نه په امان کې د پی ټی ایم چې کم سازش دی نو دې متعلق غلي دي چې کله نقصان وشي اپریشن وشي بیا شروع شي. دې نه مخکې چې اپریشن کېږي عام خلکو وینه توی د پی ټی ایم دې ته روانه ده. پی ټی ایم دا کار روان کړی دی چې د پښتنو وینه توی کړي خپله کې سره وجنګي پاکستانیان خپله کې. نو عوام یې علما کرام دې متعلق څه نه وایي او چې کله وینه توی شي نو بیا ضرورت څه دی چې بیا وایي. علما کرام چې کوم په جوماتونو کې امامان دي الله پاک په دې تپوس کوي چې تا له منبر دې کړو د نبي علیه السلام کم منبر دی موقع محل مطابق خبره کوه. اوس موقع د څه شی هغې لکه ما وویل چې اوس کم ماشومان زمونږ غلطۍ دهشتګرد چې کم دي له یا ماشومان تربیت کوه پی ټی ایم والا خرابوي د دې متعلق په جوماتونو کې جمعې په لمانځه کې خبره کوه. څوک ته وجني نه چې وجني شهید دي کینو وطن دپاره ملک دپاره افواج پاکستان دپاره نو شهید به شي الله پاک په فورا تعالی جنت درکړي. نو جنت دپاره مونږ ټول محنت